څه کتابونه چاته تحفې هم ورکړې لږ غوندې او څونه چې موږ د تحفو دپاره وښکلي وو هغه هم پاتې نه شو به ډېر علما پاتې دي چې هغې ته موږ تحفې ورنه کړې نو انشاءالله چې دا نور چاپ شي نو انشاءالله چې بیا به هغې ته تحفې هم ورکوو او تاسو کوم کوم ملګري چې د پاتې وي هغې ته به هم بیا میلاو شي بهرحال نو هغې کې یوه خبره راغلې ده خبره به کې دا ده چې لاس میلاول په دې باندې عام خلک نه دي پوه شوي او د هغې وضاحت په کتاب کې لږ غوندې شوی دې ته مسافر نه دي عربۍ کې ورته څه وایي مسافر په ډېرو موقعو کې دا یوازې په خیرالو دپاره نه ده د ستړي مشي دپاره نه ده چې ته زما ځای ته سره لاس میلاو کړم یا زه ستا ځای ته درلم ته ما سره لاس میلاو دا مصافحه په نورو موقعو کې هم راغلې د مختلفو خبرو دپاره راغلې ده مصافحه لکه بیعت کله چې یو کس بیعت کوي نو مرشد هغه به یو بل له لاس ورکړي نو د ټولو سره خو دا لاس نه میلاویږي که نه نو د هغې دپاره عالمانو دا طریقه اختیار کړې ده چې دا صادر خور شو یو طرف یې مرشد ونیو نو طرفونه هغه نورو دا هم لاس میلاول دا هم مصافحه ده دغه کومه مصافحه چې منع ده هغه دا ده که نه چې دا شیعګان د هغوی یو طریقه ده هغې چې مونځ وکړي نو په دې صفونو کې ناست دي نو هغې د یو بل سره لاس میلاوي صفونه به نه ورانوي لاس میلاوي دا بدعت دی دا ناجایز دی او دا د امام شافعي صاحب په مذهب کې هم شته حرم شریف ته که څوک تلي نو هلته کې خوا کې د امام شافعي والا مذهب والا ناست دي اکثر د انډونیشیا والا ملیشیا والا دا د امام شافعي صاحب په مذهب دي نو چې سلام وګرځي نو یو طرف ته به هم دوه کس سره لاس میلاو کي بل طرف ته هم دوه کس سره لاس میلاو کي زمونږ مذهب کې دا نشته خیال کې مراله دا مونږ چې کومه مصافحه کوو د دې مانځه نه وروستو دا صفونه ګډوډ شوي که نه ګډوډ شوي خبره پوه شوې د هر چا ځای د ناستې بدل شوی که نه خبره پوه شوې زما مرتبه مو اوچته شي کرسۍ ته راوخېږم خیال کې مراله دغه او تاسو چې څوک هلته ناست دی هغه داسې راتاو شي مثال په طور دا د پخې دا موږ یو بل ته پخیرالي کوو پښتو کې ورته څه وایي پخیرالي ورته کوو چې یاره دا میلمانه راغلي دي ته یو ځای د بل ځای نه بهی ستا میلمه که د دې دیوال نه اخوا هم راغی دا میلمه دی او که د دیر او سوات نه راغی او د پېښور او د پنډۍ نه راغی هم میلمه دی نو د میلمه سره به لاس میلاوې که نه به میلاوې غاړه به مو سره میلاوې خو خدا ده چې معانقه وکړي خو به تاسو 200-300 کسان یې ما سره معانقه کوي خو د پیتۍ د خوراک به مې کوي نو تاسو زه تکړه وم نو مخکې ولاړ وم ملګرو سره دا د مجبورۍ نه ګورې ناستې ماسې نه چې تاسو وایي چې داسې مستي شروع مستي نه ده مجبوري مې ده کمزوره یم لاس مې ستړی کېږي لاس مې داسې نیولی خیال کې راله نو دا لاس بیا دا یو سات پس دړ کوي خیال کړه نو ما دې طالب ته دلته کې یو بالغ بل کېده چې زما دا لاس بیا هغه بالغ باندې داسې پروت وي بهرحال دا په خیرالې زمونږه دا لاس میلاول دا ستاسو ته ستړي مشي وایو او هغه چې کومه مصافحه منع ده هغه دا چې تاسو په صفونو کې ناست یې او زه در پاسمه او د یو سره لاس میلاوم یا مثال تاسو یو صف پاسه یغه سره لاس میلاو کې بل هغه بل سره لاس میلاو دغه منع ده خبره باندې په دې کتاب کې یو مسله راغلې وه نو د هغې وضاحت مې ته وکړې انشاءالله دوباره چې موږ چاپ کوو نو دغه کم څه کمي په دې کې راغلي دي هغه به تېنه انشاءالله وباسو دا ملګری وایي چې صورت یاسین کې د اوو مبینو چې څه ختم دی
دا هغې طریقه راته وښایه. نو دا خو ما ته پته نه چې د اوو مبینو څنګه ختم دی، خو د صورت یاسین ختم راته معلوم دی چې 41 پیرې د صورت یاسین ختم دی. 41 پیرې د صورت یاسین دا ختم دی چې سړی صورت یاسین 41 پیرې ووایي، نو هغې نه بعد د الله نه دعا غواړي، الله پاک چې کوم دی هغه دعا قبلوي. نو او د امراضو دپاره هم دی، د ډېرو قسم قسم حالاتو دپاره نو هغه کولی شي. ښه دا ساع د دې پیمانې وزن، ساع په عربۍ کې پښتو کې ورته مونږ ووږی وایو، ووږی دا یو لوښی دی داسې. په دې کې د دې په وزن کې زمونږ د احنافو په نسبت باندې یو ووږی چې دی نو هغې نه تقریبا 3.5 کیلو خواوشا وزن جوړیږي. هغې کې تولی دي او هغې حساب کتاب دی، دا ما په خپله باندې کړي دي. هغه تولې مې راوښکلي دي او د هغې هغه حساب کتاب او هغه بیا د زرګر په دوکان کې د ګرام سره برابرول او توله دا څومره ده، 10 ګرامه څومره دي. هغه ترتیب ما کړی، ما ځان سره لیکلی، چېرته پروت به انشاءالله. خو تقریبا 3.5 کیلو او 3 کیلو 244 ګرام جوړیږي. نو موږ 3.5 کیلو عام طور باندې د عامو خلکو دپاره وایو، لکه 3 کیلو 500 ګرام. دا په باندې 3 کیلو به وایو، په باندې 3 کیلو. نو دا یو ساع دی په باندې 3 کیلو. او په د سرسایه کې چې لازمیږي نو یو ساع دا په باندې 3 کیلو دا جوړیږي چې که دا د 2 کسانو طرف نه ورکولی شي. نو نیم ساع دا تقریبا 1.5 کیلو نه سیوا شو، د 1.5 کیلو نه سیوا راځي. نو که تاسو خیالي نو موږ په دې روژه کې خلکو ته وایو 2 کیلو حساب. د هغې مقصد دی که دا 15 روپۍ د ده د جیبه ډېرې لاړې شي او دی په کور کې 10 کسه خو 50 روپۍ ته ډېرې لاړې، که دنیا ورانه نه شوه. نو دا کمی به شي، دا به ګرامونه څوک نه شي تللی. دا خو چې کوم دی د زرګر دوکان نه دی چې دی د نر بچی پکې ګرامونه هم تلي و ماشې رتۍ هم پکې چې کوم دی نو تلي. په خبره پوه تا ښه نه یم، هسې عامه خبره کوم، خبره پوه شوې. اوس په غنمو کې به ته څه ګرامونه تلي، په غنمو کې به کیلوګرامونه تلي، هغې کې څوک ګرامونه نه تلي. په خبره پوه شوې. او ته دغه ته لاړې او یو ګېډی خشاک ترې اخیستی دی او اسرار مولانا دکان ته لاړې چې دا ګوتله وایي خدای دې بیا خو دا خو لرګي دي، وایي تا سره دا تله نه رسل. نو هغه تله دا خو د سرو زرو دپاره ده، تله څه شي ده، هغه خو دونه پوټې سره زر پې دوی تلي، خو لرګي پې نه تللی کېږي. خو ګورې د لرګو په تله باندې سره زر هم نه تللی کېږي. دا هم یاد وساته، خیال کې م راځي. بهرحال د دغې نه دغه په باندې 3 کیلو یا د هغې نه لږ زیات کم داسې جوړیږي. دې کې که تاسو مزید وضاحت غواړئ نو د هغې دا وخت نه دی، ځکه په هغې ډېر اوږد وخت لګي چې زه تا ته یو ګرام حساب کوم. نو بس په مختصره خبره ایمان راوړی شي. په باندې 3 کیلو دا ترېنه جوړېږي. ښه نو دا کوشش کوئ چې یو وخت بغیر د ذکر نه تیر نشي. اعمال باقاعدګۍ سره، پابندۍ سره. دغسې مونږ د خپلو خاصو ملګرو ته دا خبره هم کړې وه چې دا سالانه اجتماع چې کومه را روانه ده په دې باندې به ډېره خرچه راځي. نو دا بعضې خبرې داسې دي چې دا بغیر د اتفاق او د اتحاد نه بغیر نه کیږي. یو سړي په سر باندې دا نشي کېدی. د دین دا کارونه دي داسې چې دا خدای پاک اجتماعي کړي دي. مدرسه چلیږي نو چلی خو بیا یو څو کسان په ظاهر کې، خو چندې او 100 بل 100 منډې وتړلې دا په ډېر خلک په سوونو زرګونو خلک ورلوي.
دغسې جومات دی، دغسې خانقاه ده، مدرسه ده، دا ټول هم په دغه غریبانه او دا هم یاد وساتئ چې دا څومره دیني ادارې دي که نه، نو دا د غریبانانو خلکو په دې تعاون باندې چلیږي. ډېر غټ مالدار شي په دې شرکت مالدار سړی دی، نو مې درته ځکه معلوم چې ورته غیبت جوړېږي او بل تاسو بیا وپېژنئ، بیا به ورته ووایئ ما جګړه راسره ونه کړي. نو ما په یو جنازې روان و، د جومات موږ سپړدلی و، نو جیب ته یې لاس کړ، نو ما له 2000 روپۍ راکړې. نو ما ورته ویل دا څه دي؟ ما ویل که دا چېرته ما له خیر د خیر دی 2000 هم ډېرې دي. وی دا جومات چنده مې 2000 روپۍ ته ما د جومات چنده کې راکړې. مې دا ما پورې خندا کې که په ځان پورې خندا کې مې 2 لاکھ هم نه، نو 200 ته کروڑپتی نه ارپتی. نه نه استاد جي ډېر خراب یم که نه، ډېر زیات خراب یم، ډېر خراب یم. یا پاکه ما سوچ وکړ چې دا دې دونه خراب دی، نو بیا موږ به ځان ته څه وایو؟ خبره پوه شوې؟ غریب دونه فریاد وکړو دونه. نو ما ویل حاجي صاحب که نه ډېر تکلیف یې درته، نو چې زه دله یو 100 روپۍ درکړم، ځکه چې یو 100 روپۍ را سره شته. ما له اخیستې ما تا نه 2000 روپۍ نه هلمه، زه په دې 2000 روپۍ باندې دونه خوارپړق نه یم، او نه ته دونه خوارپړق چې ته پې هم بد ښکارې، زه پې هم بد ښکارم. نه 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 استاد جي ته که نه ما ته یو 20 پیرې خو دا ډېر خراب یم، ډېر خراب یم. او وروره د چتران نه واله د کراچۍ پورې کاروبارونه دي. غریب سړی دی، خبره باندې پوه شو، یو کاروبار یې د کروڑونو روپو دی. هغه وایي زه ډېر زیات خراب یم. نو خبره مې دې پورې ته کوله، د هغه توهین نه کوم، د هغې سپکاوی نه کومه، دا درته دا خبره مې دې دپاره ته وکړه چې قسم دې زموږ په دې 10 او په دې 50 روپو کې چې الله تعالی کوم خیر او برکت اچوي که نه، کوم خیر او برکت اچوي، موږ ته په خپله باندې پته ول. د جومات صرف دا مو ووایي چې هلکه د جومات ورانه و، دا جوړه و، اهل خیر حضرات تعاون وکړي. څه د پاسه کروڑ روپۍ ولګېدې، راغلې ولګېدې، چا پسې ګرځېدلې نه یو. د خدای دین ته چا محتاجه نه دی. ګورې شکر وباسه چې زما 10 روپۍ قبولې کړي. بیا د مدرسې دپاره فکرمن وم چې یاره چېرته لږ ځای والو. خدای دا نږدې خدای جوخت داسې ځای راله راکړ چې د جومات سره جوخ دی. خیال کې م راله، هغه هم خدای ختم کړ. اوس د دې په فکر کې وم چې خدایه دا به جوړول غواړي، څه خو پکې کول غواړي که نه. هغه ویې دلته یو کنال ځمکه ده، تا خدای په نامه در کومه، هغه خرڅه کړه او د دې مدرسې تعمیر پې شروع. د خدای دین د چا محتاجه نه دی، خدای به د چا زړه کې اچوي. که ته 100 روپۍ چنده ورنه کړي، کېدای شي ستا په ځای باندې بل سړی 1000 روپۍ چنده ورکړي. دا تاسو ته را خبرې دې دپاره کوم چې تاسو قریبي خلک یئ. عام تقریر کې موږ دا نه وایو، ښه عام تقریر کې دا نه وایو، ګنې په مړي کې ما راوړه بیا په هغې کې هم چندې کوو، نه هغې کې نه کوو. دا تاسو خاص خپل مریدان یئ، شاګردان یئ، نو تاسو ته ځکه وایو چې بھائی دا کار زما نه دی، دا زمونږ د ټولو په شریکه دی، زمونږ د ټولو په شریکه دی. نو دغه اجتماع هغې ته 1 میاشت 20 ورځې پاتې دي، هغې له د چندې هم کوشش کوئ، خپل ذاتي هم کوشش کوئ. دا بعضې ملګري زمونږ دي، اوس دلته کې یو ملګری ناست هم دی، پخوا لږ ډېر تکړه و، هغه خوار نه شوي، په تبلیغ کې 4 میاشتې ولګولې. اوس چې کومه دی وروره ځان ډوګروي نه، دا لکه لږ ډېر خو ځان ګروه که نه، د خدای بنده د هغه سره مزاح کوم، ښیم یې درته نه، بیا به تاسو ته ښه هغه ته تاسو مطلب باندې پوه شوئ. زما وروڼو دا د دین کارونه دي. شکر سړی وباسي چې زما وخت، زما روپۍ، زما بدن الله دین کې استعمال کړ. دا د خوشحالۍ دي. انشاءالله د هغې دپاره هم فکرمند شئ، د ماهانه اجتماعي دې دپاره هم فکرمند کېږئ چې نورې صحیح نه شئ کولی. یا د خدای بندګان 1 2 رکعته نفل خو کولی شئ که 1 2 رکعته. زمونږ دلته کې یو ملګری دی،
د هغه بیبي بیماره ده ډېره زیاته د زړه بیماري ده شکال عالم شو فارغ شو نو هغه هیڅ درک د غریب نه لګي انتهایی غریب دی نو ما ته یې وویل د کوم وخت نه چې دا جومات تاسو ورانول شروع کړي دي نو امام مستقل طور دې دپاره روزانه صلات تسبیح کوم او د خدای نه غواړم ما دا خو د دقه برکت دی که ده یوازې ته نه غواړې پښمني کې ډېر خلک الله ته جاړي خیال کې مناله نو مقصد مې دا دی چې نور نو دعا خو کولی شئ که نه په دعا خو تیل نه لګي که نه یاره خبره باندې پوه شوې الله دې مونږ ټولو ته عمل نصیب کړي دعا وکړي ربنا ښه هلکه زمونږ یو ډېر اهم ملګری دی د دې مجلس او ډېر قربانۍ والا سړی هم دی اسلام آباد کې په پولیس کې دی مونږ له چنده هم دی جومات له کړي دا کسان یې هلته غوښتي وو دا اسرار مولانا عمران صاحب دا کسان یې غوښتي وو اول ته ورسره ګرځېدلی و او چندې جومات له چې کوم دی نو هغه هم کافي چنده کړې وه نو هغه غریب دی په خپله ډېر وختي ما ته ټلیفون کړی و هغه بیمار دی دعا ورته وکړي چې الله پاک شفا کامله عاجله نصیب کړي دلته کې نږدې زمونږ نور علما دي د هغې کور کې بیماریانې دي هغې دعا دپاره ویلي دا یو مولي صاحب دلته وختي دعا دپاره خبره کړې وه هغوی دا دي راغله هم او داسې نور چې کوم دی او عبدالسلام عارف صاحب مشهور نعتخوان او شاعر دی هغه چا په تبرګو باندې والی دی ډېر لوی تکلیف سر باندې والی خدای د مرګه بچ کړی دی دا د پټکي برکتو نو هغه سر خو یې لګېدلی دی هغه چې دومره ګزارونه یې پرې کړي دي چې 47 ټکونه یې ورله د دې سر نه وښکړي او لاندې چې نور لګېدلی نو 10 ټکونه د هغه د بدن نه هغه موږ پرون تپوس ته تللي ډېر غریب ضعیف شوی خبرې په هر قلار باندې کولی نه شوې خبرې نو هغه ته خصوصي دعا وکوئ د چا کورونو کې بیماریانې دي د چا بیبیانې بیمارې دي د چا بچي بیمار دي چاته نور څه قسم تکلیف چې دی خدای ته څه ګران نه دی اله العالمین تا ته ملاس نیولي دي خدای دا ستا بندګان دي خدای موږ ستا بندګان یو کریم ربه ته زموږ سره د رحم معامله وکړي د ټولو مریضان شفا کامله عاجله نصیب کی دا کم ظلم چې د چا شوی دی خصوصا د عبدالسلام عارف صاحب سره یا نور علما یا نور مسلمانان کم ظلمونه ورسره کیږي اله العالمین دا خو ستا د دین خادمان دي کریم ربه دا خو ستا د دین مزدوران دي یا الله ته دا خدمت او دا مزدوری په خپل دربار کې قبول کړي د دوی حفاظت وکړي یا الله دا کم چې ظالمان دي هغې له سزا ورکړي خدایه دغه ظالمان د دین په بنیاد باندې چې یو عالم ته یو مسلمان بنده ته تکلیف رسوي خدایه د هغې لاسونه مات کړي اله العالمین د هغې مخنیوی وکړي خدایه ته زموږ نه رضا شي خدای زموږ خو هېڅ اسره نشته بغیر ستانه الله تا ته مو لاس نیولي زموږ دا لاس خالی واپس مه کړي د هر قسم آفاتونه بلیاتونه مصیبتونه څومره راغلي ملګري دي یا نه راغلي ملګري دي خدای د هغې د ټولو حفاظت نصیب کړي خدای د ټولو په کورونو کې خیر برکت واچې د حلالو شته ټولو ته نصیب کړي الله موږ د حرامو نه وساتي الله د ټولو بچي نیکان صالحان کړي الله موږ ته استقامت په دین باندې نصیب کړي خدای د دین چې څومره شعبې دي موږ نه پکې کار والي که هغه د تبلیغ شعبه ده که د تصوف شعبه ده که هغه د درس و تدریس شعبه ده خدای په دې ټولو کې زموږ نه څه نه څه حصه واخلي موږ له پکې حصه راکړي ته کریم ربې ته پروردګار خدای ته خالق ته مالک الله مونږ تا ته لاس نیولي دي بل چا نه سوال نه کوو خدای ستا نه یې غواړو ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وسلم